بس باب فضل من شهد بدرن اپدی فضلو باندې رفم لکرلا نمانا هذا بابن بس بابن خبر دی مبتدا مقدر شو هذا بابو دا باب دی اس فضل من شهد بدرن مرفوع فضیلت هغه چا چې په بدر کې حاضر شو او کې اضافه سره چې باب فضل من شهد بدر باب دې په بیان د فضیلت هغه چا چې حاضر شو په مقام د حاضر شو په غزوه بدر کې بس ګوره علماء کرام موږ درته ویلو چې امام بخاری رحمه الله واقعه د بدر په 40 ابواب ذکر کړل اوس دلته موږ چې باب فضل من شهد بدر باب دې په بیان د فضیلت هغه چا چې حاضر شو بدر ته متبادر الی ذهن دا معلومیږي چې دلته کې د بدرین او فضیلت مطلقه ذکر کړي چلکه چې کوم خلک بدر ته حاضر شو هغه ډیر غوړه خلک دا مراد نه ده مقصد د امام بخاری فقط فضیلت بدرین نه ده بلکې مقصد د امام بخاری اظهار د فضیلت بدرین او په باقی صحابه ځکه چې هر مجاهد هر صحابي چې jihad ته حاضرېږي هغه صاحب فضیلت دی یا ته حاضرېږي صاحب فضیلت دی خو بدرین چې کومو دا افضل په ټول صحابه باندې د دې لپاره عمدۃ القاری دا جمله لیکلې ده باب فضل من شهد بدرن علی سائر الصحابه معنا بشي باب دې په بیان د فضیلت دغه صحابه چې حاضر شو بدر ته نبی علیہ السلام په مرګتیا کې او باقی صحابه باندې صحابه ټول افضل دي خو بدرین په ټولو کې افضل دي مقصد نفس اظهار د فضیلت بدرین نه دی بلکې مقصد اظهار د فضیلت او باقی صحابه چې بدرین افضل دي په ټولو صحابه باندې زو سوایا معاویہ بن عمرو سره و لاړ قال اخبرنا ګوره علماء کرام فضیلت دا ده چې دلته حارثه رضی الله عنه یو صحابي دی او د دې د پلانو سراقه دی دا حارثه ابن سراقه انصاری دی او د انصارو کې رومبیس صاحب جگہ شهید شو نغه حارثه ابن سراقه دی دا حارثه ابن سراقه چې نو د یو ځوان الیکو په غزوه بدر کې دې څنګه شو نو الته کې خوا کې یو حوض دوبو دې التلار ابوس کللا نو غرفه یا غرفه یو کسو چغی یو غشر اخلاص ک هغه دې حارثه ابن سراقه باندې ولګیدا او دې دغې نه شهید شو ٹھیک شو د دې مور وا ربيعه بنت نصر ربيعه بنت نصر اگر ال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې تا ته پته ده چې زما زوی شهید شوی دی او دام ده ته پته ده چې زما دې زوی سره څومره محبت او دار اته وي کې دې جنت کې دې زو صبر کوم زه خوشاله دې طلاق او کې چر دې جنت کې نه وي نو ته به وګوري چې زه په دې باندې څومره جړاو کما دې رضی اته په جاړه نبی علیہ السلام ورته نیک بختی هغه په جنت الفردوس کې دی داغوی دی په جنت الفردوس کې دی پیغمبر علیہ السلام مو یو دی چې د عدالت په دنیا کې دی دا بس کی
वही अनस वही यकूल वही उसीबा हारिसत यौम बद्र शहीद करे उसीबा और से देश गिशे हारिसा इब्न सुराकता परस द ग़ज़वे बदर उस माना जो उसीबा शहीद करे शो यौम बद्र हारिसा इब्न सुराका परस द बदर वो गुलाम दे कम सन गुलामो हौज लतलो वबस्कुलुला और इब्नुल गरफा यौ जालिम आयगशर अखलास के शहीद शो फजात उम्मु हुराला मूर्द दे हारिसा रुबैया बिनत नजर जाइनुम रुबैया इरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहि सलाम सखा वक़ालत या रसूलल्लाह एदल्ला नबी कद अरफ्त मंजिलत हारिसत मिन्नी ताकि सर मालूम दे ताता दरजद हारिसा मिन्नी दमा सरद मोहब्बतना ये ताता को मालूम द दरजद हारिसा मिन्नी जमा तरफ न द मोहब्बत इता तो पता द जमा फुलजी हारिसा सरसुम रमीनवा माने या तो कद आरफ्ता ताकि सरता खुदा खबर मालूम कड़ी दा मंजिलत हारिसा मोहब्बत हारिसा मिन्नी जमा तरफना ता तो पता जमा जी सर जमा सुपर मीनवा फैयकु फिल जन्नति के चर जमा से शहादत नरुस जन्नत तिलीवी असबिरु व अहतसिबु जब सबर को और तलब द सवाबकुम द अल्लाह तरफना बस ठीक है व इन तकुल उखरा उस मालूम है जुदा अल उखरा चकम दे दाजिद द उलानी गोरे खां अल उखरा चकम दे दा कबाहत की इस्तेमाली की बदवाली की व इन तकु उखरा के चरे सबला खबरवी मान जन्नत नीचले जन्नत पर मुकाबिल की बलजे तलीवी चना जहन्नम दे तरा मा असनाओ जा तरा दो तरीके दी यौ बेहज या तरा तब उगोरे यौ दे या सरा तराया तब माँ उगोरे यौ तरा बेहज याद तब उगोरे यौ दे बेजिक्र या तराया नु तब माँ उगोरे माँ असनाओ जो समर बजड़ा को माँ सब को मजा इन समर कोशिश बकुम तो बजड़ा के दमर ब उजाड़ मच अस्या खपल अरमान बकूज गमा 394 के दारेवाज से कर दे दमर ब उजाड़ मच अस्या खपल अरमान बकूज गमा सब अब उजाड़ वकाल नबी अलैहि सलाम फरमाचे वही हाकी अफसोस दे पताबन ए रुबैये अफसोस दे पताबन उलमाए किराम तवज्जो का चिपाज उलमाए किराम दावे हा दा कलिमा दे तौबीख था माना कि हलाक शेत दा खबर सही न जोड़ेगी दिल पर उम्दतुल क़ारी हुई दावे हा दा दिल तकिल पाद तरहुम दा नकिल पाद तौबीख उम्दतुल क़ारी हुई माना इतना चुवे हकी अफसोस से पता बांधी और बरदी नुक्ता की बेन सुतूरम लिख ली कलिमतु तरहुमिन व इश्क दा कलिमत तरहुम और द शफ़क़त का अफसोस से पता बांधी आवा हादिलती आया लेवनई शुइत या आवा हुबिलती आया लेवनई करे शुइत ठीक है ना हाबिलती या हुबिलती आवा हुबिलती आया अकल दे खत्म करे शो चले व नहीं शुए चुजे दे शहीद शवे दे जन्नत की गिरत बर तो जारी आवा हुबिलती आया तो लेवा नहीं करे शुए हाँ याद शुआ आयस्ता अकल खत्म करे शो या मान आवा हाबिलती आया तब जारी सी बसी ये मान हाशे करना आवा हाबिलती आ जारी बतजी पसे हालांकि ठीक से आवा जन्नत वाहिदतुन हिया आया गस यौ जन्नत यानी जन्नत मंगोई कन जन्नत आवा जन्नत वाहिदा हिया अगर यौ जन्नत ना ना इन्नहा जनान कसीरा दायल आमिर की दा जमीर मुबहम दे इन्नहा दा जन्नत चरे
جنان کثیرۃ دا خو ډیر باغونه دي ډیر جنتونه دي جنت یو جنت خو نه دی نیک بخت دا خو ډیر جنتونه دي وانه فی جنت الفردوس او ستا بچی خو په جنت الفردوس کې لري او چې او سره یو ځل جنت الفردوس تلار شي بیا د هغې نه ناوځي بیا الته وي دوی نه دلته کې دي د بخاری منله چیلاسی بابا څنګه تلم 15 کاله بعد هغه یو ډیر عجیب خبر وکړه ما څنګه یو سره راغی او ما ته وای چې د ختم بخاری لراشه ما دې د ختم بخاری نه راځم تاسو بخاری معنی نه څنګه راشه تاسو بخاری معنی نه څنګه راشه دې ولې نه منو تاسو بخاری په لپاره دي ناصر دي جو لپاره دي تاسو بخاری مانلې نو پیغمبر علی السلام کو جنت کې دي صحابه چې شهیدان جو هغه جنت کې دي او چې جنت ته یو ځای لار چې هغه واپس راځي اته دې په دنیا کې دي کتاب بخاری مخکومه نه بیا ختم ناراضه دا جنت الفردوس مأواه او دا جنت الفردوس کوم یو دی وفوقها عرش الرحمن جنت الفردوس لپاس بیا شي لایي الله اکبر ولله الحمد دفاع ورته دل دفاع دقه انسان دمره کمزوري د پټي نخوا کې شی پروت ته نخلای اجدو تکین بیا سمې نو معلومه شو چې شهداء بدر جنتیان دي مخکې د آسان دي بس دا بلګ لګوي خان دا حدیث تاسو ویل ابي داود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح دغه حدیبی په میدان کې صلح وکړه مشرکین سره چې تاسو موږ با سره جنگ نه کوو موږ به تاسو سره جنگ نه کوو د معاهدی باندې 2 کال نو تیر شوی چې مشرکین او معاهده ما تکړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکی باندې د حملی لپاره پټ پټ تیارې کاو مجاهدین تیارول هر لحاظ سره چې چونکه دوی خو نقض عهد کړی دی لہذا چې په دې باندې حمله وکړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دې لخر تیارو با نو دغه وخت خاطب ابن ابي بلتع یو صحابي دی مخنو ته یاد کا چې خاطب ابن ابي بلتع چې نو د مکې نو په دې قبيله او دې خاندان چې نو په مکه کې اوسېدل باقي صحابه کرام چې نو دایي خاندان خلک په مکه کې وو خو د خاطب ابن ابي بلتع سوکنو تاسو خیال دی د نور مرګرو خو حکم خاندانو نو دی خو حفاظت کې دي شو خدا خاطب ابن ابي بلتع سوګونا چې د خاطب د قوم حفاظت کوله دې سوچو کو اجتهادي لغزش خو نه دې سوچو چې د خپل د قوم تحفظ څنګه وکړه دې یو خط ولیکه او خط کې د مشرکین مکه خبردار کړ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لخر تیار کړی دی او پتا سبانه حمله ورکړي د دې مقصد فقط داو چې د پیغمبر د لخر خو مقابله کولی نشي پیغمبر خو اصل فاتح دی وراشه په دې کافر باندې لته واړه اپ دې باندې خپل یو احسان قائم کا چې دوی د احسان په بنا باندې ستا د خاندان سو کی حفاظت خط ولیکه یو خزل ورکه چې داینو سارا وا دغه سفر کو ساری سفر کو او دا په یو
اس باندې یا په یو اوخ باندې دا روانه و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی وشوا چې یو مشرکه خزه ده نومې ساره ده او هغه ته ستا شاګرد خاطب ابن ابي بلتع خط ورکړی دی او اوس هغه په روضه الخاص کې ده چې دا روضه الخاص چې د مدینه منورې نه 12 میله په مسافت کې ده. دغه وخت پیغمبر علیه السلام څلور صحابه لېږلو، حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ، حضرت ابا مرصد غنوی رضی الله عنہ او حضرت علی رضی الله عنہ. دا څلور صحابه. ٹھیک شو. په دې ځکه روایت کې درې ذکر دي او مخکې دا جهاد کې دا روایت ته شوی دی، حالته کې څلور دي. حضرت ابا مرصد غنوی، حضرت زبیر، حضرت مقداد، دا څلور صحابه پیغمبر اسلام کو دي. دوی چلال نو روضه الخاخ کې او خاص پیجنې شفتالو ته شفتالو پیجنې سواد کې دي شفتالو ان څوک ته شاړي وای کنه شاړي جدای شفتالو جدای طاقت راځي دلته تاسو څه ها هغه جدا دي او شفتالو دا جدا دي ته پیجنې کنه لکه نه پیجنې موږ څه کوي یاد خوراک شي چاته وي دا د شفتالوانو باغ. چونکه حضرت علی سے دوی چلاړ واقعي هغه خزه الته کې واه او دغې نه خط واغستې شه. او دې کې چې قاری کم عبارت وي دې کې د دریو راویانو ذکر دی، د ابا مرصد غنوی ذکر دی، د زبیر سے ذکر دی او د علی سے ذکر دی. البته د حضرت مقداد ذکر دلته نه دراغله، حالانکه په 422 صفحه کې د جلد اول کې د مقداد ذکر وشته ده. نو کله کله راوینه کوتای وشي. نو ګوره ورته قال باسنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابا مرصد و زبیر، لیکلم ز نبی علیہ السلام ابا مرصد و زبیر وکلنا فارسو، من کې هر یو شاه سوارو مانا یا خو مانا هر یو بیل اسباندو یا هر یو ماهر په فن فروسیت کیو اسن غلول عامل راتل خشا سوارو. قال نبی علیہ السلام رات انطلقوا لارشه حتا تاتوا روضه خاخا یا خاخن تردی چې راشه تاسو هغه باغی چې د خاختا ادا روزه تو خاخ چې کم دی مدینه نه 12 میله فاصله باندې دی او خاخ شفتالانو ته وی. فإن بها امرأة من المشركين، دلته یو خزدا د مشرکانو ناچن می ساره دی ماها کتاب چیسر یو خط ته من خاطب الى المشركين، چا خط خاطب دی اور مشرکین ته لګل دی. اوس ګوره مولانا صاحبہ کو خط چې وکنه داسې خط چې داسې ناشنا خط اړونه، ځکه چې تاسو ته خط صورت حال د بیان کما حدیث کې مرادی مفصل لیکلي دي چې حاتب وي چې اے مشرکین ځان تیار کړي محمد علیه الصلاۃ والسلام چې دې پتا سبحان دی یو لخر په ذریعہ حمله کوونکې دي او لخر چې نو کسېلې داسې دې لکه سیلاب دوبو دای مقابله څوک نشي کولای او دمر زیاته چکل لیلې پشان د تور شپې نه تور شپه ده وای یا معنا دا چې دمر ګاندې لکه تور شپه یا دمر زیاته چپلارزي دمر دوړي قدمونه را پاسي لکه تور شپه پته نه لګي 10000 فوج سره بیاوی زما دې پر قسمی کہ محمد رسول اللہ پتا سبحان یوازی حمله آور شي بیا الله پاک لفظ ورکي دې کو نفاق نو را روان دي سم لخر دي ورڅخه او والله لو اتا وحده لنصره کچره دې پتا سبحان یوازی مراشن الله بل فتح ورکي نو په دې خط کې سم منافق توب نو خو البته اغا من جمله
د نفاق طرف ته رجحان وو. هغه دې لپاره چې د پیغمبر د رازونو اظهار وو او د پیغمبر د راز اظهار کول دا د شان د مسلمان نه خلاف دښوا. فادرکناها منګه ددا تصویر علی بیر الله چې دې سفر کو په خپل یو اوخه باندې علی بیر الله حيث قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځکه چې پیغمبر اسلام ویلو نبی رسول روزه خاص ویلو نو د التوا فقلنا من الكتاب دخذتم الكتاب اخرج الكتاب خطرا بارکا فقال تغي ما معنا كتاب ما خط نشته فانخناها موږ کینو لدا سمانا حکم ورته وک په کیناولو د اوخي سره نو کینو لمنګه دا سره د اوخي د دینا فلتمسنا موږ تعالی شي شروع کړه فلم نر کتابن نمنګه خط ونمنګه وقلنا نمنګه ما کذب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام کو چری دروغ نه دی ویلی پیغمبر دروغ نه دی ویلی معنا پیغمبر چې سوی اگر رښتینه دی رښتیا ویلی دی تاسو کتاب خط ضرور دی ځکه پیغمبر دروغجن کې دی نشي لا تخرجن الكتاب او لنجردنك لتخرجن الكتاب یا خبخت را بار کئ او لنجردنك جب دمون گدلتا کی بار بندکو دا توبی خو کنه تالاشی بدن اخلو بیا بدن کپڑی وباسو خبردار چی عزت کی راکا خط خو درته خامخه دی ځکه چې پیغمبر اسلام ویلی دی هغه ته الله وحی کړی دا دروغ نه دی خطرہ کې یاد بر بندو فلما رات الجد هر کې چې دی اولید هغه جهد مشقت او تاکید علی سے احوت الى حجزتها دې قصد کو خپلې بډې تا تاسو بډوي دا پرتګال تړلو دی بلا بډا تم بډوي ورته وای په داسې حال کې محتجزتم بکساین دې خذي لا تړلې و په خپل یو صادر سره محتجزتن تړون کې و داملا خپل د کسان په یو صادر لکه دې غرونو کې موږ په موږ د غرونو یو خلک چې په دې غرونو کې سفر کوي چې سړی چې داملا بیا وتړي لا بیا داسې نو دې داملا په یو صادر تړلې و او په دې صادر کې هغه خطي اخو فاخرجته نو دا خط را بار ک اوس ګوره مولانا صاحبہ پدې کې یو لوی اشکال دی دې ذکر راځي چې د خزي دا خط دا خپل بډ نه راوخ کړي دی او بل روایت کې راځي چې دا خزي دا خط خپل اوقاس نه د کونسای نه راوخ کړي کونسای پیژنې کا ویختو هغه ویخته چې تاو کړی شي پای کې خو تذل قاذفی مصنع و مرسلی دې په هغه ویختو تاو کړی شو کې خو او دلته وی چې دا خط چې کم دنه دی په پړه کې منډل دې محدثین درې جوابونه کوي یو جواب خدا دې چې يمكنو انما هل کتابین ډېر ممکنه چې دې سره دوه خطونه او دوه خطونه یو مضمون یاره کې یو روښنه بل به چې بل روښنه بل به یو په بڑا کې منډل او بل په سروختو کې دې کې ښکار نشته د سروختو نه وخت او کې د بډ نه راو دې کې ښکار نشته اینما خطه نه ایک کتابه نه زم جواب داد چې ممکن دا چاول دا خط په کونسای کېو نو دا کونسای نه را بار کنه نو بډې ته روان کا کونسای نه را واغس نو په طریقې سره په دې بډه کې پټ شو درکې دې په سر مر کې ګوتی وای نو بډه محفوظ دی
دریم قول دا د چې د دې خدي دا وخت چې کوم دنو دا ډیر وګدو دې دا خط په دې وختو کې ران غخته او دا وخته په بډه کې ورمنډلو او دا وخته اوسم د خودوي دوم سم وګدو دي په کومه نه کتل اسلام آباد تلار چلته کې نکتر نه چې دلته وګورئ نو تاسو وګدوګ د وخته خو وی کنه نو لہذا وخته دمرو وګدو چې د سر نوانو تر بډې تر رسیدل نو تاسو ښکال نه اوسم شته دمرو وخته چې حد نسل په دې کې څه ښکال نشته یا کتابتین خطین یا چې کوم دی اول دلته نل دلک بډې کې ومنډ یا وختو کوم څه دمرو وګدا فاخرجت فانطلقنا بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه بوت نبی علیہ السلام څخه وقال عمر یا رسول الله عمر اذ الله نبی قد خان الله ورسوله والمؤمنین دے خاطب ابن ابي بلتا الله خیانت کړی دی د پیغمبر خیانت کړی دی د مؤمنانو خیانت کړی دی ځکه چې ستا خبره او د مؤمنانو حالت مشرکین ته لیکلې دی د خلوی خیانتګر دی نو سمانا فدانی مالت اجازت راکا ولی اضرب عنقه چې دا سر قلم کما ما اجازت راکا چې دې حلال کمړې کما فقال نبی صلی الله علیه وسلم وذلت نبی علیہ السلام عمر ته سونه وی چې مکه وا یاد ده بل حدیث کرا دی دا هو یا عمر پریګه دا انه قد شهد بدر بره واد کشته چې دا هو یا عمر پریګه سړیا کې بدر کې نو حاضر شي چې ته خامہ خصوصولې ارو سوال جواب درته کوم ان شاء الله نبی علیہ السلام دغه وقت خاطب نه تاسو ما عملک لا ما صنعتا اے خاطبا سشي باعث کړه په کار چې تا کړې دې تا چې دا خط لیکلې ول لیکلې خاطبي والله ما بي الله كن مؤمنا بالله ورسوله اته خاطب جواب کې جو الله زما په الله قسمي ما بي نشته په ما باندې څه نقصان الله كن مؤمنا بالله ورسوله ز مؤمن بالله ورسول نه یزه الله زما په الله ایمان دی او د الله پر رسول ایمان دی ما بي شيءن وما بن اس نقصان نشته په ما صدايه چې زه مسلمان نه یزه مسلمان یم او کلک مسلمان یم عرضت ان تكون لي یا عرضت ان يكون لي ما اراده کړو چې شي زما لپاره اندل قوم دي قوم مشرکین سره ید احسان ما اصل کې پر مشرکین مکه باندې لته اړولا زما په دې باندې ګون احسان شي او زما د قوم حفاظت کوي یذ الله بیان علی چې دې پوجي سره الله حفاظت کوي د آل زما او د مال زما ولی صاحب من الصحابه نشته یو مرګره د صحابه ستانه الا له هناك من عشيرتي مگر دې ځای په مکه کې د قبیلې نه په مکه کې کسان شته دي من یذ الله فی هغه سوچته چې الله شړل کې پاغي سره د آل او مال دې یعنی حفاظت کوي د هر صحابي په مکه کې خاندان شته دي چې دغه خاندان په ذریعہ سردي د مال او د آل حفاظت کیږي یو زیما چې زما الته کې آل او مال نشته دي نو خاندان مې نشته دي چې زما د مال حفاظت وشي الله وقال نبی صلی الله علیه وسلم صدقه نبی اسلام او دې سړي رښتیا وي خاطب رښتیا وي معنا چې خاطب د نفاق په وجه سره دا کار نه کړي خاطب د ایمان د پر خودو په وجه دا کار نه کړي بلکې خاطب فقط خپل مال او دا عیال د حفاظت په خاطر صدقه رښتیا وي ولا تقولوا لو الا خيرا به د خیر نه به هیڅ نوای ډیر معلومه چې صحابه معصوم نه خو محفوظ دي ګناه دي خو الله ولا معاف کوي او دین دا معلومه چې صحابه تنقید نه بالا تر دي ځکه چې لا تقولوا الا خيرا بغیر د خیر نه ورته بیا سوای نه بد ورته نو خاطب ته چې تا خط لیکل او داسې کړی وقال عمر سے وی انه قد خان الله ورسوله والمؤمنین دی خدای الله او رسول خیانت کړی فدانی لاضرب عنقه
माते इजाजत राके ज़द दे शट कलम कम नबी अलैहिस्सलाम अलैस मिन आली बदरिन आयन दे सड़े बदरी देखो बदरी दे द बदरी वजल जायज नदी या मानते बदरी दे बदरी तो मुनाफिक वेल जायज नदी देखो बदरी दे नो अल्लाह वर्त माफाले करे दे उस दीजे कि उलमा किराम यो एतराज दे और दी लोई एतराज दे किसका ख्याल भी यो बल रुसरा रवान दे खुद के लोई एतराज है एच हजरत उमर हुई चिदानी अदरिबुन काजल मुनाफिक अवल वक्त खूबी जऊवी उच नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दे सड़ी से इश्तिया हुई और वाकई दे मुनाफिक न दे ब्याद अगीन बाद हजरत उमर वली दे मुनाफिक दे चालू इस सवाल दे और दमर लो इस सवाल दे जुदा द मजल्लतुल अक़दाम से दे फतीजे के दखल व कदमुन उखवेगी नबी अलैहिस्सलाम में ला तक़ूल इल्ला खैरन और ब्याद दानी अज़रबुन काज़ल मुनाफिक मापरी रज़दी मुनाफिक सट कलम का दाई गण जवाब यव जवाब उलमा लिखी क्योंकि हजरत उमर पर मिजाज की शिद्दत हो द काफिर और द मुनाफिकीन सख्त तरीन मुतनफिर हो अगर शिद्दत को दिन बांधे और शिद्दत इख्तिलाफ बिना बांधे हजरत उमर दास मगलूबुल हाल शो चिला तक़ूलु खैरन और सदक़त पैगंबर वान ठीक शो नतीज दानी अज़रबुन काज़ल मुनाफिका दी मुनाफिक लजुआ हमा हालांकि पैगंबर से सदका वला तक़ूलु खैरन खुदे मगलूबुल हाल मगलूबुल हाल भी नहीं गुस्सा पेराला दमर गुस्सा पेराला कि दिमाग बन गुस्सा हावी हुआ और दी वजह शिद्दत मुखालफत मुनाफिक व काफिर नदा सदका वला तक़ूलु वान दर ज़क्र दी दानी अज़रबुन काज़ल मुनाफिक ठीक शो मौलाना द्वेम जवाब दादे मौलाना साहिबा चे निफाक चिकम दे दापुद किस्म दे यो निफाकी एतिकादी दे और यो निफाकी अमली दे गंगुई से फरमाइल थी अगर हर सचुए को दी खबर न मफर निश्तवे चे द हजरत खातिब ना यो अमल बज़ाहिर द निफाक शिवे दे ज़कत पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर राज को अखकार करे दे वो पैगंबर अलैहिस्सलाम द खातिब न नफी द निफाकी एतिकादी कई और उमर जुदे इस बात निफाकी अमली कई जगड़ अखलाक होता नबी अलैहिस्सलाम जुदे मुनाफिकी एतिकादी न दे सदका रिश्तावी दी दे दाकार एतिकादन न दे करे आय कि उमर अल्लाह पैगंबर एतिकादन खुंदे करे को अमलन हो करे दे की तो चीज अमली तौर सदा कोल वर्कू करने लोगों ने खलक याद साथी त्रेम खबर याद आगा पैगंबर अलैहिस्सलाम जो उमर मना करो दिल पार जदा निफाकी अमली च दे दा मुजिब कत्ल न दे मुबीह कत्ल न दे मोई वजना जगह निफाक अमरी सरा इबाहत का कत्ल नाराजी हजरत उमर सच दे वजनमा इबाहत कत्ल पतोर न वजनमा मा प्रेगद ताजीरन हुआ हमा हजरत उमर अजरबो ताजीरन वे और नबी अलैहिस्सलाम मनकौ ताजीबन लगे ताजीब मुस्तहिक न दे अलबत्ता कि ताजीर वर्के नुश्ते कल खत्म शो या उमर मगलूबुल हाल या निगाह उमर पर निफाकी अमली हुआ निगाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर निफाकी एतिकादी हुआ और इन बात दानी अदरबुचने दा इबाहत कत्ल बतौरबानो बल्कि ताजीरन और ताजीरन को बादशाह इख्तियार हुई कि वो मुसलमान सजा हो मक्का हाँ फ़क़ाल अलैस मिन आलि बदर फ़क़ाल लअल्लाह लाल लिफाद वजूब दे जगह लअल्ला कल निस्बत अल्लाह और रसूल तक की वजूब माना के
لعل الله یقینا اطلع الى آل بدر، الله پاک خبر شوی د پال بدر باندې، خبر ورکی د آل بدرنا. وقالوا فرما اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه، کوي چې سمو خوخوي واجب شوی د تاسو لپاره جنت، یا او فقد غفرت لكم ما تاسو بخلیه. ودمعت عینا عمر، ډکی شوی د اوخ کو ناسترګې د عمر. وقال الله ورسول عالم، الله دغی رسول په حقیقت حال خبر دی. من خو ظاهر تو قتل الله 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 الهامی جواب درته کوم بوډا یاد کا دی. الله عالم رسولو کې ناشنا جملې ته الله زین راوي څنګه الله او رسول په حقیقت حال خبر دی. الله چونکه علیم بذات الصدور دی، توې چې منافق نه دی، الله خبر دی پزړه باندې، نو ځکه توې چې منافقي اعتقادي نه دی. زه کو بنده په ظاهر ګورما، نو ما نفاق عملی فتوا ور کړی و. خلاص شو بابا خبره مزیدار و. اوس دې چې یو خبره مزیدار ده دا دې د خوند اور خبره. اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم باندې لوی اعتراض دی. معنی دا کوي چې سمو خوخوي الله معاف کړی ہے. اعملوا نه دا معلومیږي اجازت ته ګناه کوي چې سمو خوخوي، نو دینه معلوم شي اجازت ته ګناه، او دینه معلومه شوا چې صحابه کرام چې کوم دي په تکالیف د دنیا باندې غیر مکلف کوي چې سمو خوخوي، حالانکه دا خود اصول شرع نه خلاف دی. اجازت ګناه اجازه شته نشته. اندوز څنګه اعملوا ما شئتم بل وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، د امور تکلیفیه او نه هیڅ مستثنا نه دي، او دې ځن معلوم چې دا مستثنا دي. یا وسکه مولانا صاحب ذہن کام کرتا ہے تمہارا، تو دغه یو جواب دادے چې دا اعملوا ما شئتم چې د دې تعلق دې اخبار د ماضی نه. اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم دې تعلق دې اخبار د ماضی نه. نو اوس کې ته چې د اعملوا اخبار د ماضی نه دین الکه د اعملوا خامر دی، امر خدای په حال باندې کې، نو ته دا په اخبار د ماضی څنګه حمل کړي؟ قد غفرت لكم نه معلومیږي، ځکه د قد غفرت لكم خو دې تعلق سره اخبار وکړه. معلومه شوه اعملوا ما شئتم کړي مو تاسو چې سم خو خوا، وقد غفرت لكم ما تاسو بخلیه کړي مو هغه چې تاسو کړی دي، وقد غفرت لكم ما بخلیه. مر یاد شو اخبار د ماضی نه دی او دلیل فقط غفرت دی. خو دې تخلق چې دا جواب ضعیف ذکرې چې دا د خاطب بن ابي بلتا واقع چې وا د غزوه بدر نشپک کال وروسته ده، اسره شپک کال وروسته ده. د دې ځکه خسته جواب د مولانا حسین علي صاحب رحمه الله چې ما د شيوخ نه اورېدي او محدثین هم ذکر کړي چې اعملوا ما شئتم کی اجازت ته ګناه نه ده. اعملوا ما شئتم کی رفع د تکالیف نه ده، بلکې دا خطاب تشریفی او تکریمی ده. دا خطاب تشریفی او تکریمی ده. معنا دا د اے بدرینو تاسو دا زړه د الله دا ربط لاندې راغلي دي، تاسو نه خلاف د شرع نه کیږي. فرضاً کې چرګوم شي نو تمره مقام ته رسیدلی چې تدارک فوري کول شي، نو قد غفرت لكم او قد غفرت دا اډوس وعده د مغفرت اډوس به یې نه کنا یاره طالبہ یک پرزگار سره خوش کنا مرد صدیو که ما بخله مارا صدیو که ما بخله مانا دا چې هر څه کوا مانا اطاعت چې ما ته تمره محبوبی کنا او ته تمره متقی او پرزگاری چې تا نو مخالفت بالکل نه کیږي.
فرضاً کی چرے اوش بتقاضائے ظوف بشریت تدارک کی فوری کول شي سنگ تدارک راغی مغفرت را اعملوا ما شئتم کی سرے دا اعملوا امر لپاد تداثر تکریم اور تشریف خاطر بانے دے اے بدرینو شیخ بھائی تمہارے دل رب کے قلوب کے نیچے آ چکے ہیں اب تم نے اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کرنا ہے اگر بتقاضائے بشرت کچھ ہو بھی گیا تو انوس مغفرت کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے مسئلہ حل شوا مزیدار درم خبر پہ بمباری ہوئے لگا اے معلوم ما شئتم کے مراد اجازت تو گناہ نہ دے رفض تکالیف نہ دا گور طالب جان ہے رو رہا دا انسان دا بلندے دے پارا سو درجات چ انسان بلندی کی پس بلندی جی پا فضائل اور پا مندوبات باندے جنید بغدادی ہوئی دا فرض کو پتا قرض دے درجہ بلندی پا نوافل باندے درجہ بلندی نوافل باندے اے معلوم ما شئتم کی اشارہ دا شاور اللہ سے فرمائے ترک مندوبات و فضائل مانا ایس مجاہد بدرینو کہ دین اباد تاسو و مندوبات و فضائل اتیان و نوم کہے نما بیاؤم بخلیے او دا بیاؤم دا اغا خلقنا افضل یہ کہ کم اتیان بالفضائل کی تاکہ یو بدری دے فرائض و واجبات و سنن مؤکدات بان عمل کی باقی نصر کے فضائل کی آیو غیر بدری دی اتیان بالفضائل ام کی لیکن چرت تارک فضائل ام شوی کا نا ہم اللہ مڑا بخلے استاد درجہ دے آگا چانا بردا چکم اتیان بالفضائل ٹھیک شوا لکہ گور جماعت والا مرگری اتن راغلی جماعت والا او جماعت والا مرگری وہی اسی کہ دا علماء او دا طلباء خوب عبادت وہی کہنا مانا دوی نفلونه کی تهجد کی ذکر کی تاکپل سبق ہوئے بیا ودشی بیا فرض وضو کی بیا ودشی بیا سبق ہوئے استاد گن چرے داغا چانا افضل دے چکم اتیان بالفضائل کے اصل اے معلوم ما شئتم کی مشیت نمراد ترک فضائل و ترک مندوبات تھی نہ کہ باقی احکامات اور امیر محترم توجہ کرنا آپ کو تیسری بات بتا دوں اے معلوم ما شئتم قد غفرت لکم کا تعلق امور آخرت سے ہے امور دنیا سے نہیں ہے کہ جر امور دنیاوی لحاظ سے رتاس میں سے قصور مسور بشو ندغی و صدا ملائی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دور کی حضرت عمر غالباً اوخے عمر غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اغینا شراب سکول شو اور بیا اغیل عمر سے صدا مور کرے ہوا وقد غفرت لكم تعلق امور آخرت سره دے امور دنیا سره نه دے وفي الناس ما يعشقون مذاهب وللناس فيما يعشقون مذاهب مولوی صاحب ذہن کی دا خبر او کې دے انشاءاللہ جو دو موضوع پر وہ سبق بھی دی زکه چې دا خو دوره ده کنه نو ما خو په دغه ستې نه راوړل